وبه ګورئ او ټیک صحیح دی صحیح دی دې له بیا داسې وکړو چې غټه بوله راوړو که نه زموږ یو غټ وفر چې هغه ځای کې بوټه ولګوي دغه د لاندې بیا دې پکې هم لګېدلې هېڅ خبره نه ده د هغې وضع پکې بیا غیبېږي اصل دا 106 107 سورة البقرة آية نمبر 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير انو الله تعالی په دې آیاتونو کې د يهودو یو بل قباحت ذکر کړي او هغه دا دی چې د يهوديانو بداوي چې د نسخ قائل نه وو نسخ څه ته ویل کېږي دا سره کنیکټ درکمه د سره کنیکټ انا ولې دا وګورئ دا ورته وقاص باندې کړی اوس قصد ورته وسره لګوه وش ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله تعالی په دې آیاتونو کې د يهودو یو بل قباحت ذکر کړي او هغه دا چې دا يهود خلق دوی د نسخ نه منکر وو چې یاره د الله تعالی په کتابونو کې نسخ نشي راتلی. د نسخ مطلب دا دی چې الله تعالی یو حکم را لېږلی او د هغې نه بعد الله تعالی وایي چې دا حکم اوس تاسو مه کوئ او بل حکم الله را ولېږي دې ته نسخ ویلی کېږي. لکه زمون عقیده دا ده چې کله قرآن مجید راغی د نبی علیه الصلاة والسلام شریعت راغی نو ټول دینونه هغه منسوخ شوه. تورات انجیل دا ټول منسوخ دي. دین اسلام به هغه چلیږي او د نبی علیه الصلاة والسلام شریعت زمون دپاره مشعل راه دی او زمون دپاره رهنمایي ده. نو د یهودو به دا وي چې یاره زمون دا کتاب منسوخ نه دی لکه مونږ هم ښه ټیک ټاک روان یو زمونږ جنت ته به مونږ ځو ځکه چې نسخ دا په شریعت کې نشته چې یو حکم منسوخ شي او د هغې په ځای باندې بل راشي او دا په شریعت کې نشته. نو الله تعالی دلته کې د دوی په دې خبره باندې رد کوي چې ګوره ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخیر منها او مثلها. او بل اصل کې دې شان نزول دا او دا اصل کې د قبلي مسلمانانو با اول منځ کوو بیت الله شریف ته بیا الله تعالی حکم وکړو چې تاسو بیت المقدس ته منځ کوئ. هغه خبر را روانه ده وروسته بیا الله تعالی حکم راولېږو چې واپس تاسو هغه بیت الله شریف ته مخ کوئ. نو الله تعالی د خلکو ذهن سازي کوي چې ګوره بیا په تاسو اعتراضات کوي. دغه شان د کې په شریعت کې بعضې مسلې داسې وي چې نبی علیه الصلاة والسلام اوله یو حکم بیان کړی بیا نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې اوس په دې حکم باندې عمل کوئ. خو دا نسخ په شریعت کې ځکه لازم ده چې الله تعالی یو حکیم ذات دی. نو هغه د انسانانو طبیعتونو ته د انسانانو مزاجونو ته هغه ورته ګوري او په هغه طریقه باندې دوی ته احکامات را لېږي. په دې مثال داسې دی لکه فرض کا یو حکیم دی یو ډاکټر دی او د انسان یو بیماری ده
مثلا موږ به داسې ووایو چې د انسان بلډ پریشر دی، نو ولې درته وایي چې ستا د بلډ پریشر دومره های نه دی، نو بس ته معمولي غونته کې ګولۍ استعمالوه، زوډپ استعمالوه، بل څه استعمالوه، څه وخته پورې دا وچلېږي. بیا د هغې نه بعد ورته ووایي ته مثلا 2 میاشتې بعد به راشي، نو د هغې نه بعد بله چیکینګ وکړي، د ډاکټر ته دا پته وي چې د سچویشن دا دی، حالات یې دا دي، خو بیا ورته دوایي بدل کړي او وایي ته د دې نه بعد دا دوایي استعمالوه. اوس که چېرته کې یو سړی په دې ډاکټر باندې اعتراض وکړي، چېرته خو عجیبه سړی چې تا ته داسې پته وه که نه، خو ما ته به یې دنیا پنډونه راکړی وې چې 2 میاشتې دا استعمال کړه، 2 میاشتې بعد دا بل استعمال کړه، 2 میاشتې بعد دا بل استعمال کړه. نو عقل هم دا خبره نه مني، ځکه چې انسان ته دومره پڼ وتړي نو په هغه باندې به ټینشن راشي، په هغه باندې به خفګان راشي. خو ډاکټر ورته وایي نه وایي دې سره به انشاءالله ستا ګزاره وشي، چې بیا راشي بیا به بدل کړو. نو انسان بیا سوچ د هغې سره برابر شي. دغه شانته کې الله تعالی حکیم ذات دی، نو هغه د مسلمانانو ته د انسانانو ته یو حکم راولیږي چې دوی ورسره عادت شي، د هغې نه بعد الله تعالی وایي اوس په دې حکم باندې عمل کوئ. او حدیث شریف کې راغلی دی چې لم تکن نبوة قط الا تناسخت، چې څومره شریعتونه تیرې شوي دي نو په هر یو شریعت کې دغه شانته کې دا نسخ وه. نسخ خو تاسو پېژنده که نه، چې الله تعالی یو حکم را نازل کړي سمودا هغه وچلېږي، بیا الله تعالی وایي اوس دا حکم مه کوئ، دا طریقه کوئ، دې ته نسخ ویلی کېږي، منسوخوالی ویلی کېږي. نو نبي علیه السلام وایي چې څومره شریعتونه دي نو په هغې کې نسخ راغلي وه، خو دا یهود د عناد د وجې نه، د ضد د وجې نه دوی وایي چې نه، نسخ دا په شریعت کې نشته، منسوخوالی په شریعت کې نشته. نو الله تعالی دلته فرمایي چې ګوره که موږ چېرته کې یو حکم منسوخ کړو، یو حکم راولیږو، د هغې په ځای باندې بل آیت راولیږو، نو نأتي بخیر منها او مثلها، یا به د هغې نه غوره مونږ حکم تاسو ته راوړو چې په هغې کې به ثواب ډېري، او مثلها یا د هغې په شانته کې به راوړو په ثواب کې، چې ثواب به اقه شانته کې. نو مخکیني شریعتونو کې نسخ وه، لکه مثلا دا و چې د آدم علیه السلام په شریعت کې د آدم علیه السلام به هر کال چې دی نو 2 بچي به الله تعالی ورکول، یو به نارینه یو به زنانه. مثلا دا اوس په 2026 کې به یو نارینه یو زنانه وشو، نو بیا په 2027 کې چې به کم نارینه او زنانه وشو نو دې نارینه به د دې زنانه سره نکاح وکړه او دې زنانه به دې نارینه سره وکړه. دا د آدم علیه السلام په شریعت کې جایز دا منسوخوالی وو، خو د یهود دروغ وایي. دغه شانته کې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی ویلي چې خپل بچی اسماعیل علیه السلام ذبح کړه، اگر که الله تعالی حکم بیا بدل کړو، څاروی د هغې په ځای باندې حلال کړو، خو ګوره د هغې نه بعد بیا دا خبر منسوخ شوی دی چې څوک خپل بچي نه حلالوي. نو دا د ابراهیم علیه السلام د شریعت پورې خاص و، بیا منسوخ شو. دغه شانته کې د عیسی علیه السلام په دور کې دا د طلاق معامله چې کوم ده نو دا نه وه. په دین عیسوي کې د خاوند سره اختیار نه و د عیسی علیه السلام په شریعت کې چې خپل ښځې ته طلاق ورکړي، او د تورات کې دا حکم و. دغه شان په قرآن مجید کې دا حکم شته چې د سړي سره اختیار شته چې هغه بیبي ته طلاق ورکړي. نو دا ګوره الله تعالی په دې خلکو باندې رد کوي چې دوی دروغ وایي. په مخکینو شریعتونو کې هم دا خبرې وي چې یو حکم به راغی بیا به هغه منسوخ شو. لکه مثلا د حضرت یعقوب علیه السلام په نکاح کې 2 خویندې جمع وي. اوس ګوره بیا دا خبر منسوخ شوې ده. زمونږ په شریعت کې هم دا ناجایز ده چې یو انسان راولېږي او په یو ټایم کې 2 خویندې په نکاح باندې واخلي، لکه مطلب ام د بیبي او مخینه په نکاح باندې واخلي اټ ا ټایم په یو ټایم کې، دا ناجایز دي. البته که فرض که دا بیبي وفات شو نو د هغې نه بعد بیا د خینې سره نکاح کولی شي. لکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله یو بیبي وفات شو نو نبی علیه السلام له بل خپل لور مبارکه په نکاح باندې ورکړه. نو ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه په ذوالنورین ځکه ویلی کېږي چې د نبی علیه السلام 2 نورونه هغه جمع کړي دي او په نکاح کې راغلي دي. او نبی علیه السلام فرمایلي وو که زما 100 لوریانې وي او یو وفات شوی او بله ونه ما حضرت عثمان له ورکول. دا د عثمان رضی الله فضیلت. نو د دې خبرو مقصد مې دا دی چې ګوره په مخکینو شریعتونو کې هم الله تعالی حکم منسوخ کوو، خدا کافران چې کم دي نو دا یهود دروغ وایي چې په مخکینو شریعتونو کې نسخ نه وه. د مثالونو باندې تاسو پوه شوئ چې مخکینو شریعتونو کې نسخ وه. لکه مثلا زمونږ په شریعت کې الله تعالی وله حکم وکړو چې که چېرته کې تاسو په جنګ کې، په میدان کې، په جهاد کې
د کافرانو سره مخامخ شئ نو یو مسلمان به د لس کافرانو نه تښتي بلکې دا مسلمان به د لس کافرانو سره جګړه کوي او میدان به نه پرېږدي که پرېښودو نو دا مسلمان ګناهګار بیا الله تعالی حکم منسوخ کړو وایي زه په تاسو کې کمزوري ده داسې وکړئ که نه چې یو مسلمان به د دوو کافرانو نه تښتي الله تعالی حکم چې دی منسوخ کړو دا د الله تعالی قاعده ده د الله تعالی حکیم ذات دی یا ګوره په مخکینی شریعتونو کې په بعضو شریعتونو کې یا د نبی علیه الصلاة والسلام په شریعت کې اوله چې دی نو دا شراب چې دی نو دا حلال الله تعالی فرمایلي چې ګوره د دې نقصان هم شته پیدې هم شته او دا پیدې ډېره زیاته نه ده او دا نقصان یې ډېر دی بیا الله تعالی بل حکم راولېږو په آخره کې وي دا حرام نو ګوره په ابتدا د اسلام کې شراب حلال بیا الله تعالی حرام کړه حکمت پکې څه دی حکمت پکې دا دی چې دا خلک د شراب عادي خلک عادت اوس که एकदम شریعت ویلې وی چې شراب حرام نو څومره ګران کارو او په طریقه باندې ولا وته مړوي دا شراب دې سي ګوره ښه شی نه دی نو ډېر خلکو پکې پرېښود په اشاره پوه شو بل آیات کې الله تعالی فرمایي ټیک شو چې پیدې شته مړه خو نقصانات ډېر دي او کې پرې دی نو خلا نو ډېر خلکو بیا پرېښود په دریم ځل الله تعالی مکمل حرام نو په طریقه سټیپ بای سټیپ د خلکو اصلاح وکړه دغه شانت کې د عاشوري روزه چې کومه وه نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته راغی نو یهودو به د عاشوري روزه نیوله نبی علیه السلام فرمایل چې دا ولې نیسي وایي دا حضرت موسی علیه السلام چې دی نو په دې ورځ باندې الله د فرعون د ظلم نه خلاص کړی نو دوی به طور احسان دا روزه نیسي نبی علیه السلام یې وایي موسی علیه السلام خو زما ورور دی نو زه خو د دوی نه ډېر لایق یم چې زه نیسم پیغمبر علیه السلام یې زه به د دوی سره مشابهت نه کوم نو زه به یا نهم او لسمه نیسم یا به لسمه یو لسمه نیسم نو ګوره دلته کې په شریعت کې اوله د عاشوري روزه چې نو فرض و بیا الله تعالی چې دا روزه فرض کړي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم نو عاشوري روزه منسوخ شو نو په شریعت کې دا جایز دی او دا صحیح ده یا مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دینو اوله خلق منی کړیو زنانو ته وی چې تاسو به د قبرونو زیارت لنه ځئ ادیره ته به د سره ځئ داغي وجه دا و چې زنانه چې کم دی یو کمزور مخلوق دی او دغه ټیم اله د خلک د دې شرک نه لګ راوتی نو دوی خوسم قبرونو ته سجدي کولې دوی خوسم بوتانو ته سجدي کولې نو نبی له سلام باندې کړی چې د سره به ګورې مقبره ته بزاین چې بیا خلک د زنانه پوه شوي د اسلام د خبره په دې ځین کې کېناسته نو نبی له سلام وته كنت نهایتکم عن زیارت القبور الا فزوروها مخکې منې کړی وای خیر دی خو اوس خیر دی د قبرونو زیارت لځئ مقبرې ته ځئ ځکه دا انسان ته آخرت ور یادوي نو ګوره شریعت او دین اسلام د خلکو د مزاج مطابق کله کله احکامات بدلی را بدلی نو د خلکو به اعتراضات کول نو الله تعالی وتوي چې ګوره ما ننسخ من آیت او ننسها کومه منسوخ کو یو آیت یستانه ییر کو نو نأتی بخیر منها داغینه بغور راوړو یریدل مطلب دا چې الله تعالی به یو آیت را نازل کو او صحابه کرام وی موږ به بیا د شپې په تهجد کې تلاوت کوو ویراغه آیات قرآنی استیر ومون چې بسار راغلو نبی اسلام ته وی چې آیات موږ یې رشه نبی اسلام وی چې الله غا منسوخ کړي بیا په دې شریعت کې بعض آیاتونه د سړي چې داغه تلاوت برقرار دي خدایي حکم منسوخ دي لکه قرآن مجید کې الله تعالی دا آیات را لګلې دي چې والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا هغه خلک چې وفات کړي شي په تاسو کې او د دې بیان پاتې نو دا به یو کال پورې دا بیبي چې دا به عدت تیری او یو کال پورې به د دوی د پر تاسو د خرچې تنظیم کوي ورسته الله تعالی دا حکم منسوخ کو به د چا چې خوندان وفات شي نو ځانه به څلور میاشتې او لس ورځې د خوند په کور کې عدت تیری او یو کال بنه تیری الله تعالی حکم منسوخ کو خو تلاوت وسم دا یو آیات شته چې د یو کال پورې عدت هغه وسم شته تلاوت شته حکم منسوخ دی بعضی آیاتونه د سړي چې داغه تلاوت نه کیږي تلاوت منسوخ دی او حکم برقرار دی لکه مثلا الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم وذا په قرآن مجید کې آیات او خاص پکې نشته چې هغه انسان چې هغه مثلا شادي شوی او زنانوي او بدکاری تی وشي نو رجم یې کوي او دا د الله تعالی طرف سزا ده او الله تعالی غالب دی او حکمت والا ده یا مثلا په قرآن مجید کې مخکې دا آیات وو چې دا د آدم علیه السلام بچی چې دینو
دوی کچرته کې یو ډیرې ولې د سرو زرو ورکی نو دوی بیا دوه غواړي کدو ولې ورکی نو بیا درې غواړي او آیات پکې مستقل آیات پکې راغلی بیا الله تعالی هغه آیات چې دنه منسوخ کو خو په حدیث کې بیا غلطاشته حکم برقرار دی نو بعضی آیاتونو د سړي چې تلاوت شته خو حکم منسوخ دی او بعضی احکامات د سړي چې تلاوت نه کیږي او حکم برقرار دی نو دته په شریعت کې منسوخواله ویل کیږي دته په شریعت کې نسخ ویل کیږي یا بل مثال الاول کې مسلمانانو چې د نبی له سلام تبصوي ويراعینا اذا الله رسول زمون لحاظ وساته بیا شریعت دا حکم منسوخ کوی دي سمو وای بلکې دي سو وقول انظرنا اذا الله رسول متنظر وکنه او حکم منسوخ کو بل راوستو دا د شریعت قانون دی نو د ناسخ او د منسوخ دا حکم چې دی کنه خیر د په بعض خبرو ځان کوي کوئی کنه به حیثیت د مسلمان پکاده چې انسان او پیژنې چې نسخ ستې ویل کیږي منسوخ واله ستې ویل کیږي نو د قشم پیژنې دغه وجه چې دا صحابه کرام چې کوم نو بعض دي چې ګډاګان مسلمانان شي او بده خبرو باندې ځان کوی کو کنه نو تاسو بده خبرو خیر د لګو ځان عادت وای ځان په کویږي لکه یوازې دا خو زموږ ذمہواري نه د خصاصو نو ګور تاسو نن دا یو خبرو پیژند کنه چې نسخ ستې ویل کیږي ځا منسوخ واله ستې ویل کیږي دا د شریعت غټه مسله چې تاسو زده کړو الله تعالی په اجر درکړي تاسو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل جمعه پرادن نشو علامه قرطبی ذکر کړی دی یو سړی بیان کو وای بیان کو خو د قران مجید ترجمه او د قران مجید تفسیر پکې کو وی حضرت علی رضی الله عنه وختو چې وای خلکو ته چې دا خبرې خبرې کوي حضرت علی سے وته چې دا خبرې نه کوي دا صرف ځان مشورې نو یې سخیان نشته وای به وته چې تماته دا وای چې د قران مجید د آیاتونه وې کنه نو تاسو د ناسخ او د منسوخ علم شته دا کته په دې پوهیږي چې د قران مجید دا حکم ناسخ او د منسوخ دی وغوي چې نه حضرت علی سے وته چې دا سره سیدو واسه د جمعات نو کده نن نه بعد دی واعظ وکړو بیان دی وکړو غره خیر بدني دغه دا خبره معلومیږي چې کم انسان د قران مجید مثلا چاته درس کوي کم خلک د قران مجید چاته ترجمه او تفسیر کوي نو دیو په دې ځان کو یکای چې دا حکم منسوخ دی دا ناسخ دی اصله چې پته وته نه یو خلکو د ترجمه کوي او ارسه چې دن په بل باندې بوتلی نو د سمنه وکړه دا یو تنظیم ولو اوله ول چې موږ ترجمه شروع کړه نو ما ته ویل چې زموږ یو شیخ صاحب دی او خبر ازیو دلته کې بلکې په اساس په جمعات کې درس قرآن کوي نو مو ته ډېر خپل خبره ده او ما چې هر ماسختن کوم ولې د انجیل وې مثلا که تورات وې او تاسو زموږ سره کې نه کنه دلته کې نه بس تاسو هم پته لګي او ما ان شاء الله چې تاسو شیخ صاحب زمانه خو نه وای ونه مولوی صاحب ته قاری کې ما زه قاری کوم نه خو صحیح خبره نن به تراشي بل راشي نشته چې دنو تاسو به خپل سیاستي کوی او زموږ به شي پاتې شي ما ټیک ټاک ما بشیر صاحب ته وایي چې مولوی صاحب ترجمه کوي ما سلطان تبم راشي تبم سره کی یا به ټیک شي یا مثلا بعض خلک چې دنو مخصوص ورځو کې چې دنو قران مجید بیانوي نو چې څو کله نه بیا په پر پتو لګي تاسو ونه راځي او د قران درس کیږي دا مونږ چې کوم تم راشه کینه کنه دلته کې خمس اداره به مونږ پسې وکی او چې کله مونږ درس شروع کی استکیا کوی لاړ بیا چې کله دا غوي کله درس کوي بیا مونږ ته وي الته بازری وکړي ښا مونږ ته بس پته مشه درګو شي وې دا مونږ چې کو ته ول نکینی خدا مونږ الحمدلله د الله تعالی رضا ده پوره نه دا پارټای ده پوره کو نه تنظیم ده پوره نه په ووټ وړو نه په نوٹ وړو الله د رضا ده پوره کو ته ول نکینی او ست چې کوم مثلا ته بیانې نو تابع لفظي ترجمه چرته کی کړي او د خدای فضل لمن کو واته تفسیر وکړو نو ان شاء الله چې دې څه بد بنې کته وته کینی دا خبري مقصد می دا دی چې ګوره په شریعت کې چې دی نو بعضی احکامات هغه الله تعالی منسوخ کی او بعضی هغه ول ناسخ شي نو به سید د مسلمانانو لدا په جندل په کار دی چې سو قرآن مجید بیانې چې هغه په دې پویږي چې ناسخ څه ته ویل کیږي منسوخ څه ته ویل کیږي دا غینه بعد کله قرآن درس کوي بیا خیر دی او جایز دی نو دې مسله کې او په دې آیاتونو کې الله تعالی دغه حکم بیانوي چې کباز احکامات منسوخ کونو خیر دی دا غینه بغور راو یا دا غي په شان براو الله تعالی په دې باندې قادر دی نسخ مسله مو کې جنت دې نسخ ویل کی ما ننسخ هغه چې منسوخ کو من آیت یو آیت او ننسها یا ير کوستا سنا نأتی بخیر منها رابو دا غینه غورا او مثلها یا داغی پشان ثواب کی علم تعلم آیتا تعلم نشتا ان اللہ
چې بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قدرت والده. الم تعلم آیات علم نشتا ان الله چې بشک الله تعالی له ملک السماوات دا غدا پارا ما شهید اسمانونو دا والارض او د ځمکې دا وما لكم او نشته ستاسو د پارا من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من ولی څوک دوست ولا نصير او نه مددگار. خیر دا ورځ ناکام وکړئ.